اعمال جلتی وکي په اعمالو کې مخکې دراتللو د دیوو کارونو نه په نیکو اعمالو کې جلتی وکي تر هغه وخته پورې چې دا اوه حالات در باندې راشي نو چې کله په انسان دا اوه حالات راشي نو بیا نیک عمل په صحیح معنا کې نشي کولی لکه چې څنګه د الله عبادت پکار دی چې څنګه د پیغمبر تابعداري پکار ده په دې څه نشي کولی لاولنې په هغې کې دا دی چې فقرا منسیا داسې فقر انسانه دا هر سیر کې د الله عبادت د نه هېر شي او دونه محتاجه شي چې د یو وخت د روټۍ د تلاش دپاره ته ورځ منډې وهې او د شپې منډې وهې د الله عبادت دپاره داسې ټایم نه وي ورځ او شپه لګیا یې د روزۍ په تکل کې نو د غریبۍ نه مخکې ته د الله بندګي وکړه پیغمبر علیه صلات وسلام فرمایي چې د غریبۍ د راتللو نه مخکې د الله بندګي کوه که غریب شي نو بیا به ورځ او شپه محنت کې منډې ترلې به وهې د حلال روزۍ دپاره به کوشش کې نو عبادت صحیح نشي کولی د غریبۍ نه مخکې د الله بندګي وکړه او پیغمبر علیه صلات وسلام فرمایي چې غنن مغتیا د مالدارۍ نه هغه مالدارۍ نه چې سرکشه کوي د انسان د هغې نه مخکې د الله بندګي وکړه کله انسان مالدار شي په هغه کې غرور راشي کله په هغه کې تکبر راشي دا په هر یو کې نه په بعضې مالداره سړي کې غرور پکې راشي تکبر پکې راشي او د غریب سړي خیال نه کول دا پکې راشي د الله بندګۍ ته جوړ نه وي نو پیغمبر علیه صلات وسلام فرمایي چې داسې مالداري در باندې راشي چې سرکشه کېږي د الله عبادت ته وزګار نه وي د الله بندګۍ د ټایم نشي ورکولی نو د دې نه مخکې ته د الله بندګي وکړه او دریم نمبر وایي چې د مرضا مفسدا داسې مرض چې ستا جسد او ستا روح پاسېدی او تباه کوي نو د بیمارۍ نه مخکې د الله بندګي وکړه خبره پوهېږئ بیمارۍ نه مخکې کله چې انسان بیمار شي که نه نو د ده د عبادت ته هم ډېر شوق کېږي د الله بندګۍ ته هم ډېر شوق کېږي خو کولی یې نه شي کله د انسان په د املا درد راشي بریغ پې راشي او سجدې له نه شي تللی د انسان ته احساس وشي چې یاره د الله د بندګۍ څونه لذت دی او د الله د بندګۍ څونه خوند دی او کله د انسان د سترګو نظر نه وي که نه د جومات دا لاره نه شي تللی نو ده ته ډېر مشکل وي نو د بیمارۍ د راتللو نه مخکې د الله بندګي وکړه او دا بوډاګان ضعیفان خلک نه دا ضعیفه خلک دیو ډېر ارمان کوي چې ارمان چې موږ د ځوانۍ راغلی په ځوانۍ کې د الله بندګي وکړئ نو تاسو ګورئ اکثر ځوانان یې بیمار نه کوشش کوو چې د الله بندګي وکړي او کومه نوجوان د الله بندګي کوي نو پیغمبر علیه صلات وسلام فرمایي چې د الله د عرش د سوري لاندې به ولاړې هلته د قیامت په ورځ باندې ډېره زیاته تیزه ګرمي ده په دې دنیا کې تاسو د ګرمۍ اندازه واخیسته که نه د دې نور چې دا زموږ نه ډېر زیات لرې دی او د قیامت په ورځ چې دا نور به ډېر راښکته وي په دغې ګرمۍ کې به الله تعالی نوجوان ته چې د الله بندګي په نوجوانۍ کې کړي د عرش د سوري لاندې ځای ورکړي او دا د عرش د سوري د لاندې ځای نه دا یو خصوصي ځای دی چې الله تعالی به دې نوجوانانو ته ورکوي خو کله چې په نوجوانۍ کې د الله بندګي کوي نو د مرض د راتللو نه مخکې د بوډافه نه
فن دراتلو نمخ کې مخ کې د الله بندگی کول چې بوډا شي او بیا د الله بندگی کې نو دا زموږ الله ته قابل قبول نه ده دا ودا خودونه وطن نه ده او په نوجوانۍ کې د الله بندگی کول د الله احکام منل د پیغمبر تابعداري کول د پیغمبر په سنت او عمل کول دا ډېر قابل قبول دي او څلورمه خبره ده چې وایي حرمن مفندن په داسې حال کې ته عبادت وکړه چې تا باندې بوډاوالی راځي په بوډاوالي کې بیا ته څه کولی نه شي چې ستا عقل دا ختم شي ستا شعور ختم شي په نوجوانۍ کې عبادت وکړه بوډاوالی کې ستا شعور ختم شو ستا ذهن چې دا کمزوری شو نو مطالعه نشي کولی تفسیر نشي کتی احادیث نشي کتی نور فنون نشي زده کولی او دا تاسو چې کوم فنون زده کوئ که نه نو ګورې دا هم عبادت دی ښه په دې نیت یې زده کوو چې دا ګوره عبادت دی په دې باندې موږ قرآن او حدیث زده کوو په دې باندې به فقه اسلامي زده کوو په دې به خپل عقاید دا زده کوو دا عبادت دی خپل فنون هم ښه زده کوئ د هغې وخت نه چې تاسو بوډاګان شئ او عقل هم پرېږدي ستا عقل بیا کار نه کوي نو بیا خلک وایي حفظه مې کار نه کوي سره ته نه یادېږي نو د هغې وخت نه مخکې څه یاد کوي څه زده کوي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې په دې عملونو کې جلتی وکړئ موتن مجهزن دا هغه اچانک مرګ د راتلل نو مخکې د الله بندګي وکړي اچانک مرګ نه مخکې د راتلل د الله بندګي وکړي انسان څه پته لګي مرګ څه ټایم راځي موږ د دې نه بهر ووتو دلته ګاډی راغی ښه په سړک د خپل سایډ روان یم او دا ډریور نه ګاډی په څه طریقه باندې غلط شو کله یې بریک کار پرېښوستو یا بله څه مشکل پکې را پرېښتو او الله مکا اکسیډنټ وشو ته پکې زخمی شو اچانک وفات شو یا د بجلی په تار کې داسې ګوتې والی و بجلی ونیوې یا د الله طرف نه آفت راغی اوبه راغلې هوا راغله اچانک ته وفات شوې تا ته د توبې ټیم هم میلاو نه شو د دې نه مخکې چې تا باندې اچانکي مرګ راشي د الله بندګي کوه د یو نیک سړي نه چا تپوس کړی و د یو نیک سړي نه چا تپوس کړی و چې د عبادت دپاره ښه ورځ کومه ده هغه ورته ویل چې د عبادت دپاره ښه ورځ دا ده چې د انسان د مرګ نه یوه ورځ مخکې د الله بندګي وکړي دغه نیک سړي ته چا وویل چې یاره دا خو پته نه لګي چې انسان باندې به مرګ کله راځي هغه ورته چې دا پته نه لګي نو بس هره ورځ د الله بندګي کوه او دا هره ورځ خپله اخرنۍ ورځ ګڼه نو که چېرته مرګ د باندې راشي نو ښه په خوشحالۍ باندې به مړ شي او د الله سره به ملاقات وشي چې د الله سره ملاقات هم کېږي که نه نو بیا به په داسې حال کې چې ته به خوشحاله یې الله به درنه خوشحاله یې د خپل د ژوند د هره ورځ د اخرنۍ ورځ وګڼه او عین ممکنه ده په دې بونیر کې چې سیلاب راغی که نه نو په دې کې نه نوجوان یې وکوتو نه پکې بوډا وکوتو نه پکې زنانه وکتو نه پکې ماشوم وکتو اچانک سیلاب راغی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې د اچانک مرګ د راتللو نه مخکې الله بندګي وکړه او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي شپږمه خبره دا ده چې د دجال د راتلو نه مخکې چې دجال راشي او د خلکو ایمانونه خرابوي او زیات ایمان والا چې په خوله باندې مسلمانان هغه هم پسې ورپسې شو د ایمان نه به واوړي د هغه د راتللو نه مخکې الله بندګي وکړي او چېرته یو ورځ راته رایاد کړي په دې دجال باندې به خبره وکړو دجال نه دی
دا یو ډېر عظیمه فتنه ده، دا به د قیامت په ورځ د قیامت د ورځو نه مخکې راځي او په دې ځمکه کې شر او فساد به کوي. دجال د راتلو نه مخکې د الله بندګي وکړي. او اومه خبره دا کوي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې د قیامت د راتللو نه مخکې د الله بندګي وکړي. د قیامت راغی نو بیا خو نه انسان ته د نیک عمل موقع میلاویږي او نه بیا هغه ورسې کېږي چې یاره ما ته پکې لږ ټایم راکړه چې زه د الله بندګي وکړم. او د قیامت په ورځ باندې بیا دا لحاظ هم د چا نه کېږي چې یاره دا ماشوم دی رحم پرې وکړه، یا دا زنانه د رحم پرې وکړه، یا دا بوډا دی رحم پرې وکړه. نه، من یعمل مثقال ذرة خیرا یره. چا چې معمولی نیکي هم کړې ده قیامت په ورځ به ویني، او چا چې معمولی بدي هم کړې ده نو قیامت په ورځ به ویني. نو که د الله په رحم او فضل او کرم باندې وشي نو دا خو د الله طرف نه به احسان او که نه هر انسان چې کوم څه کړي